دسی ورځ را روانه ده چې هغې ته یوم التغابن وایي. څه ورته وایي؟ یوم التغابن، د ګټې او د بیلات ورځ. د څوک به یې ګټي او څوک به یې بیلي. جنتیان به یې وګټي او جهنمیان به یې وبیلي، ځکه ورته تغابن وایي. ښه، د ګټې او د بیلات ورځ ده. څوک به یې ګټي او څوک به یې بیلي. څوک به یې ګټي نو جهنمیان به یې وبیلي او جنتیان به یې وګټي. یوم التغابن، دسی سخت ورځ را روانه ده. نو نبی علیہ السلام فرمایي چا چې په یو مسلمان پرده واچوله، د هغه یو عیب تا ته ښکاره شو، تا پې پرده واچوله. د هغه یو ګناه تا ته ښکاره شو، تا پې پرده واچوله. چې د هغه عیب درته ښکاره شي او په منبر یې وله بیانوي، نه، د هغه عیب تا ته ښکاره شو، تا پې پرده ورځاچوله. ستره الله یوم القیامه. نبی علیہ السلام فرمائی په دې بنده به الله د قیامت په ورځ پرده واچي، چې هلته به ټولې پردې اوچتېږي. هلته به ذره د ذرې برابر څیزونه به ښکاره کېږي، د ذرې برابر. او په دغې ورځ به الله په دې مسلمان پرده واچي چې چا په مسلمان باندې په دنیا کې پرده اچولې. مسلمان به په مسلمان باندې پرده اچي. مسلمان به د مسلمان په حاجت کې وځي. مسلمان به د مسلمان نه تکلیف لرکوي. مسلمان ته چې کله د بل مسلمان عیب ښکاره شي نو دی به پې پرده ورچي. او څوک چې وایي د چا په عیب خبردار شو، د عیب ښکاره کو، هغه یې وشرمو. حدیث مبارک کې راځي وي دی به په کور په منځ کې ناسي، په کور کې به ناسي او الله وایي زه به یې پرده اوچته کړم. په کور کې به ناسي، دی به ځان حفاظت کوي. په کور کې به دننه ناسي، الله وایي زه به یې پرده اوچته کړم چې د یو مسلمان نه پرده اوچته کړي. د مسلمان خو ډېر لوی شان دی. او مسلمان دا نوم چې الله را کړی دی، دې نوم کې سلامتیا پرته ده. دی نوم کې سلامتیا پرته ده. د مسلمان نوم دا د سلامتیا نوم دی، دا د اتفاق او د اتحاد نوم دی، دا د پردو اوچتولو نوم نه دی، دا د غیبتونو د چغلخورو نوم نه دی. مسلمان د سلامتیا نوم دی. نن مسلمان لګیا دی دوه قومونه جنګي، دوه جماعتونه جنګي، دوه ډلې جنګي. که هر څوک جنګي، په هر میدان جنګي، ظلم کوي، ظلم کوي، ظلم کوي. خلق به نه جنګي، خلق به نه جنګي، خلقو کې به اختلاف نه پیدا کوي.